تاسو خبر شي به چې زمونږ پټرول 458 ته رسیدلی دی لیټر 458 او ډیزل 520 ته رسیدلی دی. زما په خیال باندې تیمرګره کې به 458 کې نه ملاويږي بلکې 465 462 باندې ملاويږي. په بل طرف حقیقت دار چې ظلم دی ګوره هغه دا چې من کوم خبرې کو کوم د ابنای هرمز دی کنه ابنای هرمز ابنا پارسی لفظ دی هغه زیته و چې د وبو تنگ لار ته ابنا وي پارسی کې دم د وبو یو تنگ لار دا د ایران په یو ځای کې د ایران په حدودو کې دا ابنای هرمز دی. هرمز دا یو شخصیت تیر شوی دی ابنای هرمز ورته ویل کی نو پاګی د ایران نن غلبه ده او ایران هیڅ چاله تیل نه ورکړي د چا جاز پکې نه پریږدي صرف د پاکستان جاز پکې پریږدي. عجیب کاردار چې زمونږ پکې جازم تیریږي موږ ته پېټرول باندې پابندي نشته ده په ټولو دنیا کې جنگونو دي الته کې تیل دومره نه دي ګران شوي دي او پاکستان کې ډېر زیات ګران شو. یو بالکل موږ په دې پوهېږو چې حالات خطرناک دي د ایران جنگ دی او حالات خطرناک دي خو د دې په ځای باندې نقصان دا وشو نقصان دا دی چې د پنجاب چې د کوم وزیر الله صاحب د په 11 ارب باندې ځان له جاز اغسته دغه جاز کې نه واصل کی غریبانان پرېږ دوا زما استاد سره گاډه ده کنه ما ته په 460 480 باندې پېټرول ولو د دې غریبانو د وینې سکو په ځای باندې د 11 ارب جاز چې ده کنه دا په ځای باندې کینه او دا مگر زوا او دا دی په 11 ارب اغسته ده خدا به ته چلے په دې باندې تیلم لګیا و سمره لګي دا به زما او د پاکستان د خزانه نه بدار د تیلو جديږي یا کوم چې دا غټ غټ گاډي دی ابلو ځکه تاسو خیال یو د پی ایس ال غالبا شروع دی هغه زمونږ د دیره یو کرکټر او هغه چرته مریم نواز صاحب بس یو ټویټ کړو جاره دا راغلی دو د شاهزادګۍ په شان یو د پروتوکول ملاو شوی دی یو خبره کړې یو خبره هغه نه 2 کروڑ روپۍ جرمانه واغستل 2 کروڑ تاولي په دې صاحب بس خبره کړل. زه بالکل هم چې کړالیان د سیاست نه کې داغه حمایت نه کوم خو دومره تنقید نشي برداشت کولای چې ستا په باره کې چا یو خبره وکړه 2 کروڑ روپۍ دې واغستلې خو خبره خود ټیک کړې ده کنه ستاسو کار د ګرون ترازی او تا ته دا د کروڑو روپو دا گاډي په تاسو روان دي او دا تیل لګي او دا کارپټ تا ته غړېدلې دي په دې غریب او امن تعالی ترس نه درځي دا څنګه حکمرانان دي زمونږه دې سوچ پکار دی کنه دنه معلومي کې چې الله را تخفد او دسه حکمرانان زما واست په سر باندې کې نولې دي ګوره داسې حکمرانان په سر باندې کې نولې تاسو ضرورت حال دی په دې وجه باندې لږ سوچ فکر او د خپل ګناهونو جایزه مغستل غواړي او دې طرف ته موږ به سوچ کوو دا حالات زمونږ دي جوړ دي په دې وجه باندې عزتمندو حالات